बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मजमूई ख़त्ताती चैनल ता खुशामदीद। यो ځل بیا د دې نه مخکې چې موږ د الفو او د الف نه بعد ان شاء الله نن د مادي د مد د مشق دی او د حرف با چې کوم اوږده با ده په با کې چې دوه قسمه دي. یو اوږده با ده کشیده ورته ویل کېږي، یو چې با چې تا یا با چې هغه 5 کت ده 15 کته پوه شئ. او د با چې دوه شکلونه دي څنګه چې راته ما وویلو چې یو وړه بایي او یو چې هغه اوږده بایي. او دا اوږده با چې دا خلک ډېر خوښوي پوه شئ. نو لومړی شروعات چې موږ د انشاءالله د مد نه کوو. الف خو موږ کړی وو، نقطه هم کړې وه د قد باره کې چې تاسو ته ویلي وو دا مد دی. دا به داسې کېږدو قلم پوه شوي، داسې کېښودی شو، داسې راځئ. نیم قد تقریبا بره لاړ شئ، بیا داسې راځئ تقریبا پاوپانې قد چې دا دی دا اخرنۍ دا لکۍ چې دا وباسئ دې انداز سره پوه شوئ. اوس د دې موږ پیمایش لګوو چې د پیمایش حساب سره موږ راشو. د دې اوچتوالی چې دی نو هغه یو قد دی. د دې څرنګوالی تر دې پورې دا 3 قطه پکار ده. 1 2 دا 3 قطه شوې. ورسره دې الله په نیکۍ مل شه دا چې پاوبانې قد چې ورسره د دې دا حصه چې دا پاوبانې قد پکار ده پوه شئ. دا یو قطه او دا تقریبا دا نقطه چې ما ولګوله دا پاوبانې حساب سره راځي. دا د دې دا پیمایش چې دی که نه د لاندې حصې نه دې ځای نه فرض کړو دا لکۍ موږ ولګوو دې انداز سره پوه شئ. نو بروالی د دې اوچتوالی د دې 2 قطه پکار دی 1 2. اوس د دې ځای نه تر دې پورې فاصله چې دا هم 2 قطه پکار دی پوه شئ. دا طریقه کار دی. ښه د دې په منځ کې چې کوم دا اوس بچ دا فاصله پاتې شوه دا داسې ته ښکاري دا کلاو ځای نو د دې په منځ کې دا فاصله چې دا نیم قد تقریبا پکار ده نیم قد پورې پوه شئ. دا اوس درته لیکم 3 قطه ورسره پاوبانې قد دا 2 قطه او دا هم چې دی نو 2 قطه دا 2 قطه پکار دی. دې انداز سره دا لیکل دي دا جوړول دي حرف مد پوه شئ. دا مد دی. ښه یو ځل بیا د دې پریکټس کوو. بیا درته لیکم قلم به داسې کړئ داسې راځئ لږ بره لاړ شئ بیا داسې راځئ څومره لیکل چې تاسو په ورو سره ولیکئ که نه هغه به ډېر ښایسته راځي انشاءالله پوه شئ. او د لیکل چې دی خوشخطي څومره د خطاطي نو دا چې دی په ورو سره ارام سره چې تیزي کوئ نو بیا په دې کې خرابي راځي. دا انداز دی. دا ورته ما ووایي 1 قط پکار دی دا 3 قطه پکار دی 1
دوه درې کته شو. او لیکل چې همیشه کوئ نو قد په لګوئ، لکه خپل حساب سره چې بنده هغه چل پې زده شي. یو ځل بنده ذهن کې کښېني نو هغې اندازې سره چې انشاءالله بیا هغه کار کوي. او بار بار لیکل پکار دی. یو حرف چې دا هر دوی باندې خو پریکټس پکار دی. مزید چې څومره سیوا پریکټس وشي دا به دومره بهتریږي. دا مات شو. ورسره اوس چې دی نو دا نن سبق چې دی نو د تا باره کې هم حرف تا چې کومه اوږده ویله کېږي ورته په لاهوري نستعلیق کې اوږده تا دا 11 کت راځي. موږ به اول چې دی نو کتونه ولګو بیا به د هغې حساب سره لګیا شو. یو دوه درې څلور پنځه شپږو دا اووه اته نهه لسو یولس. دا موږ ځان ته پیمایش وکړو د 11 کتو حساب سره د 11 کتو حساب سره موږ پیمایش وکړو. ښه دا به چې دی نو موږ اول کلام چې دی نو دا به موږ بالکل په سایډ راولو. دې ځای به بیا دا غټېږي چې غټ شي بیا به دې حساب سره به چې دی نو کلام پوخ شي او نیم کت چې دی تقریبا دا وچتل پکار دي. داسې کلام کېښودو د اندازې سره. صحیح ده. اوس په دې سره داسې راځو کته دې اندازې سره موږ کته راځو داسې. دې ځای کې چې زموږ کلام به اوس پوره کلام کېښودېږي. صحیح ده. دا صحیح پوره کلام کېښودل دي. چې کوم کمی به شي هغه بنده د دې کلام برنی کم نه وکړي د دې سره به چې دا پوره کولي دې سره به دا برابر وړي. تقریبا نیم کت به موږ دا پراخېږو او بیا به دې ته چې لږه کولای ورکړو لږ به چې دی نو هغه راتاو کړو. اوس چې کوم کمی به شی دی هغه به موږ د قلم سره برابر کړو ځکه چې سایل دومره نه پوره کېږي. دومره اوږد حرف دی 11 کت دی او کمی به شی به چې دی موږ دې سره پوره کړو ځکه چې کوم کمی به شي هغه به دې سره پوره شي. صحیح ده. تاسو انشاءالله پوه شوي مچ چې کول دي که نه بار بار لکه یو حرف تاسو وایئ چې دا زه زده کوم خاص کر د وړو دپاره ماشومانو دپاره نو هغه بار بار چې دې هغه مشق وکړي هغه پریکټس دې وکړي انشاءالله چې دا به بنده ته رایاد شي او دا به ډېر ښکلی چې د ښکلي انداز سره به هغه لیکل وکړی شي. صحیح ده. ښه د دې نقطه چې دی نو دا بعد چې دی نو دا به په راځي د کرسي د پاسه د سطر ثاني نه دا لیکل نه به چالو شي او د کرسي د پاسه به راځي. صحیح ده. ښه د دې چې دی نو بیا سنټر به موږ واخلو 1 2 3 4 5 دا یې سنټر راځي دا چې راځي خو د دې سنټر د دې لاندې به بالکل راځو دې لاندې به راشو کته. صحیح شو. او د دې نقطه به موږ دې ځای کې بالکل عین د سنټر لاندې به چې موږ نقطه راولو. نقطه به داسې انداز سره راولو چې هغه خو مزیداره راشي خو ښکلې راشي. تاسو ته ما ویلي وو مخکې د دې نه مخکې سبق کې وویل چې نقطه هغه په څلور واړو طرفه یو برابر او دې کې لږه ګولایي راوستل دي سیده طرف ته. دا طریقه کار دی د دې.
इंशाअल्लाह उम्मीद लरूँ कि देखिए पता सा ढेरों पैदा होशी और हल्की दा फासला जरा कना दा के कम मेंस के फासला दा बा तकरीबन यूनिम कद पकार दा यूनिम कद दा 11 का था 249 दे बोले दा फासला जरा कना दा यूनिम कद सही दा पकार दा यो कद दी तरीके से चीज़ें दाली कर ली और कोशिश कई चीज़ें तासो प्रैक्टिस कई इंशाअल्लाह चीज़ें तासो पैदा बमुशी तासो दोबारा पैदा बमुशी और चाची मजमूआ खत्ताती चैनल सब्सक्राइब कर दी ना सब्सक्राइब कई और द बेल बटन चैनल लाजमी हुआ है लेकिन हर नवी वीडियो राजी उड़े बता सकता राजी और फ़ायदा बता हासिल हुआ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।